او دې ذکر کوي وای چې یو قافله را روانه وا او غله راووتو سچ د دې سره هغه ټولې ته واغستو قافلې دا لوټ کړو سمور سره نو پدې کې یو کس دا وې موږ نه په ارش واغستو خو یو کار به وکړو چې بابا د بغداد دا عبارت تراغشتي وروي عن بعض المشايخ قال كنا بين يد شيخ محي الدين عبد القادر جيلاني بمدرسته فقام وتوضأ في قبقاب له وصلى ركعتين فلما سلم صرخا بابا سره په مدرسه کې بابا پاسه دو کوزم لراوړه او د شوکو یو چغه والا او دا کوزه ویشتل داشي دا موریدان وی کوزه ورکه شو زمنګ د نظره ورما بها في الهواء فغابت عن ابصار زمنګ د نظرونو غایب شو 553 صفحه باندې دلته مولا علی قاری ذکر کوي دا کوزه زمنګ د نظر غایب شو وی بیا جلال کې راغی او بیا یو چغه والا او یوې بلې کوزې ته لاس کو هغه وشته هغه د نظر غایب شو موریدان تعجب غشتي خدایا بابا خډیر بارو بله امام جلال الدین سیوطی کتاب کړي دی الخبر الدال فی بیان وجود القطب والاوتاد والابدال یو مستقل کتاب کړي دی اغل ته ذکر کوي او عجیب حال خو تاسو ته دا ویم چې دا مولا علی قاری ذکر کړي دي په 553 صفحه لسم جل د مجموعه رسائل کې بابا نه څوک تپوس نشي کولی چې دا څه قصه وشوه خو تاریخ هم ولیکو دریش ورځې بعد یو قافله بغداد ته راله دریش ورځې بعد چې دا قافله بغداد ته راورسېده هغه د کوزو کودړي هغې سره و هغه هم راوړو او وی بابا تعالی مدارا وړیو څه پیسې او څه سامانونه سو دام دل راوړي موریدانو ته پوښتنه کو وی دغه خو ټیک دا خو د بابا د کوزي دغه کودوړم کمزه پیدا کړی دا چتو وی دا قصه داسې وشو من تاجرانو تجارت مو روانو خپل وطن ته پیسې مو لار کې غله راووته چې غله راووته زمونږ څه مرګري مړه کړو زمونږ ټول مالونه واغستو او یو ډډې ته کېناستو د مال تقسیم کوي دا غله په خپل منځ کې منګې دې خوا وتړلو وی یو بل ته مو وې چې یو کار نه کوو بابا د بغداد یاد کو موږ نه خو مالونه غلو واغستو داسې به وکړو وی چې فقلنا لو ذكرنا الشيخ عبد القادر جيلاني في هذا الوقت فنظرنا له شيئا من اموالنا ان سلمنا کمن چرته سالم پاتې شو او دا مالونه ملو شو نو زمون په دې مالونو کې به منګه بابا له نظر منلې دا به ورلمن بغداد ته وړو نو چې څنګه مو دا خبره وکړه نو دې وخت کې مو یو هیبتي چغه واورېدله مونږ وی چې ګینه یو روغه قافله په دې باندې رااله په دغه غلو باندې ورسره یو دویمه بله یو سخته چغه وشوه گویا کې داسې وه چې په دې یو بله سخته قافله رااله د دې نه یو سړی راغی او مونږ ته یې وی راشئ تاسو د خپل مالونه یوسئ مونږ خو هلاک شو مونږ خپل مالونه راغونډ کړو چې مو وکتو د دې غلو چې کوم دوه مشران دي
یو په یو کوزه لګېدلې مړ دی او کودوړي پراته وو او بل په بله کوزه لګېدلی وو هغه منځان سره راغونډ کړو چې بغداد ته یې راوړو بابا د بغداد ته وفرمیل وی دا خو چې تاسو زما نوم کله یاد کو نو ما د دې ځای نه پې د کوزې ګزار وکړو سبحان الله نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ صحبہ دا د بابا سره ناشنا حالات تھی یو مقام بحجت الاسرار ذکر کئی فوقع الحریق فی ارجاء بغداد بوقته بابا کے بدا کیفیت ہوئے دلتا خود ذکر کری ما سر یو پروٹسٹیٹ رسالت عبدالحق محدث دہلوی پرتدا چلا تردی وقت ما پا بیروت کم پیدا نکڑا زبدت الاسرار دا بابا دا بغداد مناقب دی پا بیروت کم نشتا اچتا نشتا ما سر پروٹسٹیٹ پرتدا عبدالحق محدث دہلوی لکلی عبدالحق محدث دہلوی پخپل دا نقشبند پا سلسلہ مورد دے لمعات التنقیح دلوں بجل چی اگورے آلتے ذکر کری چی زما سلسلہ دا نقشبند دا خوی پا ما فیض دا بابا دا بغداد دا قادری غالب شوے دی سبحان اللہ نو عبدالحق محدث دہلوی زیاد شپتور دا بابا دا بغداد کئی نو آلتا یو روایت ذکر کرے رے وی دا بابا بدا تاثیرو کتاب گوری نو کچا کوٹے وی خور راو گرزیدہ نو دا خور پاک اکڑلا نو بیا خور راو گرزیدہ نو دای پاک اکڑلا نو بیا راو گرزیدہ وچه دا سے اوکتا یو منگا کورے گرزیدہ خوچه سنگی اوتا اوکتا بستا نیوز یو سر بل زیبیا پروتو سبحان اللہ